रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सड़ा रागे जी से मुसलमानी विचवाली वजमायो खुदा व आखिर नशवे नाम उलम बोलो नूर तमे की खुचुच वे यो गिदड़ रागे खपे उच्च तकड़ा फी मुतियाजी वजमा दे खुदा ورته کتو خاګیونو نو مال تداوی چې رب یبول الثعلبان براسي آیا داسې شم خدای کې دې شي چې ګډړانی په سر متیازي نو زما عزیزان ورز داو چې دا عقیده د خلقو دړنه وستر چي دي دا ډېر ګران واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات کردار دے کریکٹر دے اخلاق دی تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته دا د لوی کردار وجه او د لوی شان وجه عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی دا ډېر ګران پیدا کړه خلق ابو جهل ویل ته پیغمبر یو خدای ته اسمانونو ته تلې ویل او وکتا اسمانونو ته تلې نو داس پوګمه د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا وزستا پیغمبري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا آسان کار په ګوته داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې بعض علماء لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نشوه بلکې ادواره ټوکړې رااله نیمه په یو لستوړي کې نه نوته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو پاروت او بیا لاړه پاس عرض داو چې ابو جهل السوي ابو جهل اوفو جادوګر خو ډېر لوی جادوګر چې اسمانه پورې دې جادو رسي بیا بار لاړو راغو لاس کې کاڼي نیولې حضور علیہ السلام ته وایي چې ګر رسول چیست در مشتم نهان کته رسولی نو ازما د لاس کې سي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای ورته وایي ګر رسول چیست در مشتم نهان خبرداری ز راز آسمان کته رسولي زما د لاس کې وای څه دي چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لږ شیخ به خدای شي چې زما د لاس کې حضور علیه السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپله وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی تی ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه داسې سره د ابو جهل لاس کې کاڼو وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کاڼي یو دومره یو هغه کاڼي ابو جهل لعین په دې ځمکه راوویشته وی په دې جادو تاسو خیال دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ورسره مخ ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل به حیران شي چې مونږ باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم
معجزات د حد زیات حد. اوس یو ټکی یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت دی. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې دی او کرامت چې دی هغه هم د ولی په اختیار کې دی. کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت د ولینا یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وی دیتا چې مقابله کې بل سړی عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه. مقابله کې یو سړی عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده او چې امسا به وګرځول دا څنګه نه به یو لوی اجتهاد